و اسمانونه الله پاک دې کې معلومیږي دې ځای نه چې الله پاک جل جلاله ځمکه دا مخکې پیدا کړې ده او اسمان یې وروسته پیدا کړی. صحیح خبره ده چې الله پاک ځمکه مخکې پیدا کړې ده، اسمانونه یې وروسته پیدا کړي دي، خو برابر کړی الله پاک جل جلاله اسمانونه مخکې دي ځمکه یې وروسته ده. والارض بعد ذلك دحاها، نه دا معلومیږي چې الله پاک خو ځمکه ډومبۍ پیدا کړې ده، په پیدایش کې ځمکه ډومبۍ د اسمانونه وروسته دي، خو په برابرۍ کې اسمانونه ډومبۍ الله برابر کړي دي، ځمکه بیا وروسته برابر کړله د کروندې دپاره، د فصل دپاره، دې دپاره الله پاک بیا وروسته برابر کړل. هو الذي الله پاک هغه ذات دی خلقه چې پیدا کړل لکم ستاسو دپاره ما څه چې فی الارض په ځمکه کې دي جمیعا ټول د نفع دپاره، د انسان د نفع دپاره او د انسان د عبرت حاصلولو دپاره. ثم استوى، بیا اراده وکړه الی السماء، اسمانونو طرف ته، فسواهن، پس برابر کړل هغه 7 سماوات، و اسمانونه، بعضې بلګیاتو واروي 9 دي، اسمانونه 7 دي، او که دې سره بیا عرش او کرسی ملګري شي نو بیا 9 جوړېږي، خو اسمانونه الله پاک پیدا کړي دي. وهو بكل شيء، او هغه په هر چیز باندې علیم پوهه دی. څنګه چې الله پاک جل جلاله انسان د نشته کو ډومبې نه و، نو الله پاک فرمایي چې زه په دې باندې هم پوهیم چې د پیدایش نه وروسته هم تاسو بیا ژوندي کړم. بعضې خلکو به د مرګ نه د وروستو د ژوند انکار کوو چې بس موږ مړه شو، بس خور شو، بیا الله پاک موږ نه ژوندي کوي. نو الله پاک دې کې دې طرف ته اشاره ده وهو بكل شيء علیم، او الله په هر چیز باندې پوهه دی. الله چې په ډومبي ځل تاسو پیدا کولی شوی، یو څیز په ډومبي ځل پیدا کول ګران دي، په دویم ځل بیا اساني وروسته په طریقه اول الله پاک پیدا کولی شي.